یوزل موسی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی تسوالک چې اے ربا په دې وخت کې چې په مخ د ځمکه کم کس ډېر زیات ګناهګار وي هغه راته وښایه چې زه یې وګورم چې هغه څوک دی. وحی ورته راله چې په پلانکي ځای کې یو کس دی هغه ډېر ګناهګار دی. حضرت موسی علیہ السلام هلته ورغی نو ویې کتل چې یو کس دی د ځوانۍ په مستۍ کې ډوب دی، هر وخت یې ځان د الله په نافرمانۍ کې مشغوله کړي، ګناهونه کوي. نو څه وخت پس بیا موسی علیہ السلام الله ته عرض وکړو، اے الله په دې وخت کې ستا ډېر عبادت ګزار بنده څوک دی هغه راته وښایه چې زه یې وګورم. وحی ورته راغله چې په پلانکي ځای کې یو کس دی هغه ډېر زیات عبادت کوي. کله چې حضرت موسی علیہ السلام هلته ورغی نو ویې کتل چې هماغه مخکینی کس و. دا چې موسی علیہ السلام ولیده ډېر زیات حیران شو او الله ته یې عرض وکړو، ربه دا خو هماغه مخکینی ګناهګار کس دی. الله تبارک و تعالی وفرمایل او دا هماغه کس دی، خو ده یو پیره په کور کې د خپلې بیبي سره ناست و، څه خبرې یې کولې نو هغې ورته وویل چې ته خو داسې غټ ګناهګار یې چې یقیني جهنمي یې. ده ورته جواب ورکړ چې ستا خبره ټیک ده چې زه غټ ګناهګار یم، خو زه د الله د رحمت نه نه امیده کېږم. امید شته چې الله تعالی ماته د توبې توفیق راکړي. الله وفرمایل دې بنده چونکې د امید خبره کړې وه چې زما د الله نه امید شته چې زه د الله د رحمت نه نه امیده کېږم، نو زما رحمت په جوش کې راغی، دته مې د توبې توفیق نصیب کړ. د ده مخکیني ټول ګناهونه مې معاف کړل، بلکې ګناهونه مې ورته په نیکۍ باندې بدل کړل. اوس یې ځکه دومره زیات عبادت شروع کړی دی. نو انسان ته پکار دی چې په خپله باندې هم د الله د رحمت نه نه امیده کېږي او بل کس هم د الله د رحمت نه نه امیده کوي. بعضې انسان بل چاته د مایوسۍ داسې خبرې وکړي چې هغه بالکل د الله د رحمت نه امیده شي او داسې مایوسه شي چې مخکې به چې لږ عبادت کوو نو هغه هم پرېږدي. نو د داسې نه امیده کوونکي کس دپاره په احادیثو کې سخته سزا راغلې ده. حدیث مبارک کې راغلی دی په بني اسرائیلو کې یو کس و چې هغه به د خلق به د الله د رحمت نه نه امیده کول، مایوسه کول به، او په دوی به سختي به پې کوله، مطلب داسې خبرې به یې ورته کولې چې دوی به د الله د رحمت نه نه امیده کېدل. نبی علیہ السلام فرمایي الله به ورته د قیامت په ورځ باندې وفرمایي لکه څنګه چې تا په دنیا کې زما بندگان زما د رحمت نه امیده کول، دغه شان به زه هم تا د خپل رحمت نه امیده کړم.